ملګرو پرون مې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وکتله د پښتون بونری د آی ډي نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګستاخی شوې ده. یقینا دا چې کوم دی واجب القتل دی د پانسه قابل دی ځکه چې زمون او تاسو مشفق او مهربان پیغمبر امام الانبیاء امام الاولیاء هغه بس چې کوم دی ګستاخی کړې ده. عزتمندو دا ویډیو دې لپاره کومه چې دا د زما د ایمان حصہ ده ځکه چې په معاشره کې داسې مسلمانان به هم وي چې د هغوی په زړه کې معمولي غوندې ذره اسلام موجودي ایمان موجودي نو هغوی به هم چې کوم دی په دې باندې خپي او دا د ایمان حصہ ده. حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. یقینا پتا سو کې یو انسان کامل مؤمن نشي کېدی تر هغه وخت پورې چې دغه انسان ته زه د خپل مال او دولت نه د خپل جیداد نه د خپل بچو اولاد نه چې کوم دی زیات محبوب نشم. عزتمند دغه خلک زموږ استاد ایمان امتحان اخلي خو زه خلکو ته دا پیغام ورکوم چې زموږ د زړونو نه نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت نشي لرکولی او ان شاء الله موږ د خپل محبوب پیغمبر د ناموس لپاره د خپل ځان قربانولو ته تیار او د خپل مال او اولاد قربانولو ته چې کوم دی تیار یو. ان شاء الله زموږ په زړونو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت پروت دی هغه مینه پرته ده او زه هغه مشران ته چې کوم دی اپیل کوم چې هغوی ته زما आवाज رسي چې برای مهرباني دغه کس ګیر کې او دا چې کوم دی دې ته پانسي ورکړی شي او دغه شان ټول ملګرو په کمنټ کې چې کوم دی لعنت پرې ووایي الله دې تباه برباد کړي.